صاحب صاحب زه چې کله ایز ا سوشل آیډنټټي خپل ځان ګورم نو په هر ډپارټمنټ کې په هر فیلډ کې که تعلیم دی که سیاست دی که سپورټس دی که میډیکل دی هر یو فیلډ هلته زما نمایندګي شته او ښه ټیک ټاک ده. خو چې بیا زه کله د پاکستاني میډیا په سکرین باندې په دغه شیشه خپله نمایندګي ګورم چې زه دنیا ته څنګه خوی کېږم نو هلته ایکسټریم ادارې چې زه دهشتګرد یم زما لباس زما ایکسنټ داسې پیش کوي لکه زه چې لکه داسې شو کوي چې دا پښتن دی صحیح ده او یا هغه دهشتګرد کیریکټر دا ایکسټریم دی او چې ډېر ښه سره وکړي یو څو آپشنز دي چوکیدار دی پای کې ریډۍ والا دی پای کې ټیکسي ډرایور دی او نسوارو والا دی. نو اوس دا پیشې چې دي کوم هره پیشه چې هغه د هغې کمایي حلالي هغه بدې پیشې نه دي. خو زه خو ستا د کراچۍ او د لاهور او د اسلام آباد په غټ غټ هسپتالونو کې د پښتن ډاکټر په صورت هلته یم زه ستا د کرکټ په ټیم کې یم زه په غټ عدالتونو کې یم زه په مین سټریم سیاست کې یم ته چې دغه یو اړخ بار بار ښې نو ته سره دا ولې نه ښې نو د دې نه اوس دا دغه پیدا کیږي چې دا خو ته بار بار قصدن یو سټیریوټایپ جوړې او دنیا ته دا وایې چې دا محدود پاتې شوی خلک دی دو ترقي نشي کولی او همیشه دو تاسو په دغې رنګ کینئ. دې ته که سړی لږ په دې غور باندې وګوري که نه نو زما په خیال په دې کې خو زموږ ګناه خپل هم شته. زه به تاله یو وړوکی مثال درکړم د هغه مثال نه بیا زه خپله خبره وړاندې بوځم. زما نیکه دی د مور پلار هغه د رنګ غنمرنګی دی یا تو ته تور ووایه زما په شان دی که نه غنمرنګی هغه ته زما ماماګانو زما مور زما تروریانو هغه ته سپین دادا نوم ورکړی دی او هغه سپین دادا چې کوم دی په ثابته مالک او سپین دادا دی ټول خلک ورته سپین دادا وایي دی زما په شان ته بالکل غنمرنګ زه په رنګ کې خپل نیکه ته تلی یم ټیک شو. نو که مونږ وګورو مونږ اوس دې مثال سره خبرې اوس ګوره بونیروالو ته مونږ څه وایو په هره لطیفه کې مونږ بونیری غریب چې کوم دی نو هغه راکاږو جو هغه د هغه طرف نه چې کوم دی به په خپله طریقه په مونږ ډس کوي جو هغه به خپل هغه شان بدللي ټیک شو. نو د دې نه علاوه که فرض که د سیند نه په بره مونږ وګورو مدین ته ورسه کالام ته ورسه مدین بحرین کالام دا خلکو ته ته څه نوم دی د کوستانو په نوم باندې ته نه یادی. نو زما په خیال په دې کې خو زمونږ خپل کمی دی چې مونږ په دې خپل کور کې مونږ خپل غنمرنګي نیکه ته سپین دادا ووایو په ثابته محله کې هغه مشهور شو نو په کار نه ده چې مونږ یو بل له دغه شانتې عزت ورکړو د بهر نه به چې کوم دی بیا نه مونږ کیمره بد علي او نه دغه. زما خپل خیال دا دی چې مونږ له اول یو بل له ریسپیکټ ورکول دي بهرنو خبرې دا بیا دا وروستنۍ خبرې دي زما دغه سوچ دی. په دې کې دغه شک نشته زموږ د پښتنو خپل کردار باندې شک نشته په دې باندې راځو خو فار ایگزامپل مونږ کوزه په یو بل کې ورانیو که نه نو بیا هم سټیریوټایپ چې کوم دی چې کوم نقصان مونږ پښتنو له راکړی دی مونږ په یو بل کې یو بل ته لګیا یو هغه منمه خو میډیا له دا حق چا ورکړی دی چې ته د زما خیال دا پرایویټ چینلز چې شروع شوي دي که نه نو زموږ سټیریوټایپ کېږي دی هلته مونږ ته مسلې جوړ کړي زموږ ماشومان ځي اسلام آباد ته ځي لاهور ته ځي سبق له هغه ورته د هغې میډیا سټیریوټایپ په نظر باندې ګوري سپک ورته ګوري. مونږ په اسلام آباد کې ناستو نو مونږ یو څو ملګري ول نو هغه یو پکې وایي چې هغه پښتانه چې دي د دوی خو زیات بچي که نه نو اوس زیات بچي خو د هر چا صحیح ده جي. نو ما تپوس وکړو د ملګرو نه ما ورته یم دغه ستا ملګري ته مې یم ستا څومره رور خور یې هغه ویې څلور صحیح ده جي هغه بل وی مونږ وی ما ته مونږ درې یو او بل وی مونږ دوه یو داسې چا چې دا په مونږ پورې دا خبره تړلې وه چې دا پښتانه زیات بچي نو هغه وایي مونږ شپږ یو په خپله یې لکه په خپله زیات وو که نه زیات بچي خو یو داسې یو خصوصیت دی چې په د هر چا کیدی شي که نه جي. نو دې سټیریوټایپ مونږ له دا نقصان راکړی دی چې په مونږ پورې څه افیلیشنز تړلی شوي دي ښه هسې یو سټیریوټایپ دی چې پښتنو زیات بچي جاهلان یې وقار ورله سیوا ورځي بیا چې کله ستا هلته په جنګ کې په پردي جنګ کې دي کله زه په کارېږم نو ته د جهاد په نوم باندې ماته دا ډېر غیرتي دي او په دین مین دي او هلته مې جنګ له ولېږي صحیح ده بیا ته په نصاب کې چې دا میلمه دوست هم دی صحیح ده زه میلمه دوست یم خو په خپل حجره په خپل کور کلي باندې میلمه دوست یم ته په ټورسټ سپاټ کې که فرض که ما ته ولاړ یو زما په دوکان کې چې زه هلته کاروبار ته ولاړ یم نو زه بیا میلمه دوست په دغه ځای کې نه یم زه دوکاندار یم زه به کاروبار کوم که نه نو زما پوینټ دا دی چې تاسو سټیریوټایپ جوړوئ زموږ خلاف او چې کله خپله فایده یې نه نو بیا یو څو افیلیشنز یو څو لفظونه په مونږ پورې تړئ د خپلې فایدې لپاره. اصل کې ستا په دې خبره کې شک نشته چې مونږ لکه په میډیا خراب خوی کېږو دا خو د اوس نه خوی کېږو دا پکې پرایویټ چینل یاد کړئ
خو زما چې کوم دی تقریبا چې ووایه چې 80-81 زما پیدایش دی 43 ایئرز زما ایج دی مونږ خو چې به د کراچۍ کومې ډرامې جوړې شوي لیدې نو په هغې کې کومه خبره چې تا وکړه زما د هغې سره اتفاق دی بالکل هلته کې به مونږ خو وو چې یاره یو پښتن به یو دونلیز ټوپک ورځو کې د دونلیز ټوپک ډېرې مشهور وي دونلیز ټوپک په دې سینه باندې به هغه کارتوسي غټ کارتوس په وو هغه به وو هغه دونله ټوپک په وو او داسې پګړی به یې والي وو او برید په یې تاو کړي وو دی به یې چوکیدار یا چې کوم دی نو دغه بندوق څه ته ټوپک مار خو ټیک شو نو دا خو پرایویټ چینل ته ګناه نشته زه به تاله اوس بلې دغه له راشم بیا هغه د کور هغه مثال به درکړم د سپین دادا مثال د خپل نیکه ستا جهانګیری چې دی دا پنجابی دی ستا سواتی پنجابی دی ستا سواتی خو ستا د خپل سوات دی د چې د یو طرفه د ګز پنسه چوته کړې ده او بله پنسه برابر ده او د دې نامې پورې د ګریوان کولاو کړی دی نو دا خو تا هغه پرایویټ چینل نه ښایي نه دی هغه خلک دا خو ستا خپل پښتانه لګیا دي نو دا په کار زما په خیال مونږ له په کار دا ده چې په څنګه دا پلیټفارم دی داسې د هر سړی په دې باندې کار وکړي دغه جهانګیري ته دې ووایي چې لکه خدای او رسول ته وګوره ستا به هم په دې رګونو کې وینئ ته د ولږې نه مرې ته چې ما زما پلار زما نیکه او ما ستا په شان ښایسته ځوانان او دا مونږ کتونکي مونږ دومره ښکلی خلک یو په مونږ کې ډېر ایجوکیټډ ودې وي په مونږ کې ډاکټرز په مونږ کې هر څه د کرکټ د ټیمه پورې چې کوم دی یونس خان ته وګوره یا هغه عمران خان نیازي صاحب به یاد کومه هغه هم چې کوم دی که نه لکه مقصد ته هغه پورې ستا په کرکټ کې چې کوم دی نو پښتانه نن سبا زموږ هغه بل چې دی که نه د افغانستان سره چې کله هغه میچ او دوه چکې ووالې مونږ ولګېدو مونږ ولګېدو خپل پښتانه یو پکې کنځل حالانکې پښتانه په پښتنو کې ورغلي او پنجابیان غلي وو سندیان غلي وو خو پښتانه په پښتنو کې ورغلي وو که نه نو زما خبره دا ده چې مونږ له پکار ده چې د جهانګیرۍ دې هم سوچ وکړي سواتی دې هم سوچ وکړي بیا هغه خبره شوه چې د کور دننه ماحول زموږ ټیک شو بهر به ټیک شي زما دغه پوینټ اف ویو دی دا تاسو چې کومه خبره وکړه دا مونږ چې به د په خپلوان په خپل ځان کې یو بل کې نښتي وو که نه دا خو بالکل صحیح خبره ده صحیح ده جي او زه خو هم په دې جدا گپ شپ لګېدی شي تاسو یو ډېره ښه خبره وکړه تاسو یې مونږ په خپله چل وکړو په دې لکه مونږ خو زمونږ چې کوم میډیا چینلز دي هلته مونږ چل وکړو هلته خو زمونږ کنټرول و که نه په دې دغه ماته اکثر په دې جرنلیزم کې چې کوم نوي واړه دي یا سټوډنټان دي که نه چې هغه راشي نو وایي دا خو وایي چینل یې نشته او که نه زمونږ جابز نشته زه یم وروره د 2010 نه مخکې ستا یا د هغې نه لږ مخکې ستا دا ګیله جوړېده ځکه چې مین سټریم چینل وي او ون وے کمیونیکیشن و دغه مین سټریم چینل وي د هغو سره خلک او که فرض که ته ډېر زیات ټیلنټډ هم وي خو تا ځان که دغه چینل ته اکسس نه نو تا خلکو ته ځان نشو رسولی صحیح ده جي اوس سوشل میډیا راغله ته په خپله کانټینټ کریټر یې د هغې سره ټو وے کمیونیکیشن شروع شوی دی ټي وي کې چې څه ووایي سیټلایټ ټي وي کې خو وایي ته ورته څه نشې ویلی اوس چې کوم دا میډیا ده او کوم چې رایجه ده دا ټو وے کمیونیکیشن دی او په دې کې ټول نه غټه خبره ده چې ته کانټینټ کریټر یې که ته ځان له تصویر هم خپل تصویر اپلوډ کړي خو ته کانټینټ کریټر شوې او کانټینټ کریټ کړې نو تاسو ډېره ښه خبره وکړه چې دې سدباب چې دی هغه ډېر زیات ښه کیدی شي یوازې جهانګیرۍ او دغه نو زمونږ خپل چې کوم واینس کم دي چې تاسو حیران شئ پای کې هم دغه نسوارو ترویج دی ماشومان ورته کښېني او فضول ډایلاګونه یي هغه وایي او خفه به دې شم چې موږ خپل پښتانه دي په کار دی چې تاسو دا پښتانه ګوري نو په کار دی ته ولې څه ښه کانټینټ ورکوئ یوازې د ویوز او د دې سوچ مه کوه نو هلته هم هغه دغه چې دی هغه ګډوډ روان دی او نه مونږ په سوشل میډیا باندې احتجاج کوو په دې یو کمنټ نشو کولی چې وروره موږ خو داسې نه یو دا دې زبردسته یو بل ته باجیان وایو نو دا دې زبردسته خبره وکړه دا زما چې څونه دماغ رسي که نه بلکې خبرې که کلیر شي ډېرې زیاتې وښیي مونږ چې دا پروګرام شروع کوو زما او ستا سوچ څه چې یاره په دې میدان کې د بخت رحمان په شان ساده سړی د هغه د خولې نه کنځل وباسه چې دا نوي نوي کنځل خلک اوري او تا ته سبسکرایبرز میلویږي تا ته چې کوم دی نو لکه لایکس میلویږي تا یو خاتون ده د ښکته سایډ د هغې لور خلک کنځي هغه بیا د هغه کنځلو جواب ورکوي زه د هغې نوم نه اخیسته غواړم هغه لکه مقصد زمونږ کم از کم هغه لیول نه دی په کار که نه داسې بیا نور داسې کسان دي چې د خدای تعالی هغه بوډاګی چې ته کرکټ غریب کوي ساده سړی دی او که نه نو ما او تا څه رول پلی کو ما او تا څه رول پلی کو مونږ کم داسې سیریس خلکو له مقصد لکه ښه سوچ ورکو ما او تا کم داسې ښه کار وکړو چې خلک هغې طرفه راغیب شي کم ځای کې بد کار کېږي او ما او تا هغې ته بد ویلی دی که نه نو چې تر څو پورې مونږ د خلکو ته میدان کلاو پرېښودی دی
جو څوک به پکې یو بل کنځي څوک به پکې چې کوم دی دا ته چې واینز ماینز څه چې دي زه خو ما سره خو دونه ټایم نه چې دغه څیزونه وکتې شي که نه. نو پکار ده چې مونږ خپل ماشومان ایجوکیټ کړو، پکار ده چې مونږ په ګپ شپ کې په مختلفو موضوعاتو باندې باس کو او مختلفې کمیانې را په ګوته کو. نو چې کله ته خلکو لا سیریس ټیسټ شروع کې د خلکو نو خلک پر دغه طرف لاړ شي که نه. دا خو ته غلی زه غلی یم، د کیمرې نه شاته اوس هم ډېر شی داسې خلک دی چې ډېر کاردار خلک دی هغو غلي دي. نو چې هغو غلي دي چې په دې میدان کې چاته د هر سړي سره موبایل دی، هر سړی چې کوم دی جو څنګه چې تا ووایي ډېره زبردسته خبره دې وکړه چې هر سړی کانټینټ کریټر دی که نه. نو پکار ده چې د ښکلی ښکلی خلک رامخکې شي. مونږ له پکار ده چې په د تعلیم په میدان کې کار وشي، پکار ده چې د اویرنس په حوالې سره کار وشي. نو زما په خیال چې په موږ کې ډېر ښکلی تکړه خلک شته او بیا به دا کنځل ویل خلک نه، بیا به خلک په موږ پورې خاندي نه، بیا به په ریلز کې چې کوم دی نو خلک پردو زنانو ته نه ګوري، بیا به په ریلز کې هغه فضول فضول څیزونه دي زه یې نه بیانول غواړم، هغه به بس شي او بیا به خلک د سیریس خبرو ټوټې کټ کوي. نن هم چې کوم دی نو د اشفاق احمد بابا اشفاق احمد دا غر په ریلز کې ټوټه چې رامخکې شي، د ضیا محی الدین صاحب چې رامخکې شي، یا داسې نور ډېر ښه عالمان دي، د فیض احمد فیض یو ټوټه رامخکې شي، د جونیلیا رامخکې شي، نو هغه څونه ښي خو هغه ډېر کم دي او دا نور فضولیات ډېر زیات سیوا دي. نو پکار ده چې ته هم رول پلی کړې، زه هم پلی کړم او د کیمرې نه شاته خلک چې دی چې هر سړی په دې کې خپل خپل رول پلی کړي، ولې چې د هر سړي نه به خدای پاک د هغه طاقت تپوس کوي. بالکل صحیح. په دې ترجیحاتو به انشاءالله جدا گپ شپ خامخا لګو چې زموږ ترجیحات څه دي. خو وسه پورې به زه دا ووایم چې کم از کم احتجاج نشو کولی، مونږ چې څنګه پروفایلینګ زموږ کېږي په مونږ کې به هم کمیاني، خو هغې طرف نه هم حالات لږه ټیک نه دي. نو مونږ انلایک کولی شو، انفالو کولی شو، په کمنټ کې ورته ویلی شو چې مونږ داسې نه یو د یو بل نه په قلار شو او څوک چې مونږ غلط شو کوي لکه ټیک ته به مونږ کې به ډېر زیات کمی خو تم ټول قام ته دهشتګرد خو نشي ویلی که نه. دغه شان ته ټول قام په یو خصوصیت باندې نشي یادولی که چې دا جاهلان دي یا دا بچي ډېر پیدا کوي. نو دا خپلو سره به هم لګیا یو، د خپلو سره ځین چې د خپلو نه قلار شو د نورو پورون خلو چې څوک مونږ غلط دغه شو کوي یو کمنټ خو ورته کولی شو که نه. دا خپل نننی ګپ شپ په دې راغونډ کړو چې کله چې دا سوشل میډیا دا دور دونه نو او چا به هم ماته په موبایل باندې داسې یو لطیفه راولېږله چې په هغې کې به د پښتنو تضحیک و، په هغې کې به زما تضحیک و، زما د مور تضحیک په و پکې، زما د پلار تضحیک په و پکې، زما د نیکه تضحیک په و پکې. نو ګوره زما ستا په دې رګونو کې د یوې پښتنې مور او د پښتن پلار وینه ده. نو که څوک هم پښتن ته بد ګوري د زما دقې مور او دقې پلار ته ګوري. صحیح خبره. څوک هم چې دا قسمه ظلم زموږ سره کوي، په هغه وخت کې مې مولا یو کس ته مې اول وویل چې وروره ملګري ما ته داسې ټایپ بکواسیات مه رالیږه چې په هغې کې زما د مور، زما د پلار او زموږ د پښتنو تضحیک. او په سوشل میډیا په دې خدای ګواه دی چې کم سړی هم د پښتنو خلاف، زما خلاف، ستا خلاف او د دې کتونکو خلاف، مونږ ټول پښتانه یو، چې زموږ خلاف څوک هم په خپل وال باندې لطیفه شیر کی، په ما پورې خاندي، زما په مور و پلار پورې خاندي، په تا پورې خاندي، نو زه څه چل کوم؟ ډېر زبردست آپشن دی په دې فیسبوک کې، اول یې انفرینډ کم او بیا یې بلاک کم. نو که موږ ټول دغه شان چل وکړو او په کم پیجز نه چې په پښتنو پسې خبرې روانې دي موږ لږ نه یو، موږ ماشاءالله ډېر ښه خلک یو، موږ په کروڑاو پښتانه یو. په کار ده چې د کم پیج نه په ما او تا پورې خندا کېده، په کم پیج نه په پښتنو پورې خندا کېده، په کار ده چې موږ ټولې رپورټ کوو او هغه دې بندېږي. د دې نه بل ښه حل نشته زما په خیال.